پنځه شپې داسې دي په دې پنځو شپو باندې چې کوم سړی عبادت وکړي نو ددا الله رب العزت د مغفرت اعلان فرمایي او ددا دعا په دې پنځو شپو کې نه رد کېږي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل پنځه شپې داسې دي چې په دې پنځو شپو باندې دعا نه رد کېږي او د انسان مغفرت پکې کېږي. هغه پنځه شپې کومې دي؟ هغه پنځه شپې دا دي. اولنۍ نمبر شپه د رجب اولنۍ شپه، کله چې د رجب شپه یعنی رجب میاشت شروع شي اولنۍ چې کومه شپه ده سپوږمۍ ولیدې شپه د رجب په دغه شپه چې انسان عبادت وکړي دعا وغواړي نو دغه دعا نه رد کېږي، دا ضرور قبلېږي. دویم کله چې پنځلسم شعبان شي په پنځلسم شعبان باندې چې انسان څه دعا وغواړي الله رب العزت د دعا نه رد کوي، د دعا قبلای، د مغفرت فرمایي. دا د جمعې شپه د جمعې په شپه باندې چې انسان څه دعا غواړي عبادت یې وکړو، دا فرض منځ هم عبادت دی. فرض منځ د ماسوتن وکړو، سنت یې وکړه، وتر یې وکړه او د هغې نه بعد دعا غواړي الله رب العزت د دعا نه رد کوي بلکې قبلای. الله رب العزت ورلا دا دعا قبلای. درې شپې شوې، دوه شپې پاتې شوې. یو شپه د ورکوټي اختر، کله چې د ورکوټي اختر شپه شي عموما دغه شپه زمون خلک په ناپوهتیا د وجې نه په غفلت کې تېروي، یا ډزې کوي یا بازارونو ته لاړ شي، شاپینګونه کوي، څوک څه کوي څوک څه کوي، لیکن هغه دعا هغه موقع د دونه لاړ شي. نو ورکوټي اختر په شپه باندې چې انسان څه دعا وغواړي دغه دعا د الله رب العزت نه رد کوي، الله یې قبلای او د مغفرت فرمایي. او پنځمه شپه دا د لوی اختر شپه ده. کله چې د لوی اختر شپه په دغه شپه باندې الله رب العزت د انسانانو دعا قبلای او مغفرت یې فرمایي. نو به ان شاء الله موږ هم کوشش وکړو چې دا پنځه شپې کله هم راځي نو چې موږ په دې کې د دعا اهتمام کوو.